خوږي او زما په کمزوري ده زما لاس کمزوره دی د هغه خلکو له تاسو تپوس وکړئ چې هغه په شوکت خانم کې پراته دي کینسر دی ورته خېخپې هم روغې دي لاس هم روغ دی سترګې هم روغې دي خو چې کینسر دی ورته جایدادونه هم خرڅ کړي قرضدار هم شي والی هم خرڅ کړي پټي هم خرڅ کړي خو بیا 2 کاله او 3 کاله پس په کټ پراته یې ولته شي نو تاسو په دې خپل حال باندې شکر وباسئ او یو سړی دی په خپل وجود باندې ناز هم نه کوي ګورئ ناز دې هم یو سړی نه کوي زه نن ټیک ټاک ولاړ یم ستاسو مخې ته خو کېدای شي باروته به خدای دې دې ګاډه مې وویل دا دواړه خپلې مې ماتې شي یا به زه ستاسو په شان ناست یم خدای یو خبره درته کومه په هر حال باندې شکر مې سته غواړي داسې به سړی بلکل به روغي هغه به د تیلیسیمیا مریض د تیلیسیمیا هغه عینه چې کمیږي ما سره په دې تلاش کې ډېر خلک دی د میاشتې چې تیمرګري ته ځي د تیمرګري کرایه ورسره نه وي هغه اینه خو پرېږدوو چې هغې ته مونږ هغه کرایه ورله ورکړي او هغه یې تلاش شو خیراتي اینه ورته وخېږي نو شکر وباسئ چې د تیلیسیمیا مریضان نه یې چې په میاشت باندې یوه میاشت به رشته داري نه درکړي 2 میاشتې به رشته داري نه درکړي 3 به درکړي نو چې یو سړی 10 کاله او 20 کاله اینه په سوال غواړي نو شکر وباسئ تاسو په دې خپل حال باندې دا د الله تعالی ډېر لاک احسان دی او بیا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره دا ده چې تاسو دا نه غواړئ چې په بازار کې سوال وکړئ چاته لاس وړاندې کوي نو په دې باندې زه ډېر زیات فخر کوم په تاسو باندې انشاءالله دا سره وعده کوم چې تاسو که هېڅ هم نشئ کولی نو چې ستاسو چېرته پروګرام وي نو تاسو کم از کم ما ته وایئ زه به درسره راځم زه به درسره منډې وهم زه به زما نه چې څومره کېږي زه به انشاءالله هغه کوم او الله به سره حاضر ناظر دی چاته پته نه لګي چې د چا په زړه کې څه دي دا چاته پته نه لګي نه د خولې په خبرو باندې د انسان پته لګي چې یاره د دې سړي په دې زړه کې به څنګه خو زه وایم چې چېرته سټېج یو زه په دې باندې 3 ورځې لګیا یم نو زه به غلی نه شم خو الله په سر حاضر ناظر دی زه چې نن ستاسو مخې ته ولاړ یم زما نه دا خبرې مخکې وروستو کېږي دا زړه مې نه غواړي چې زه د دې زړه نه ستاسو دپاره خبرې راوباسم بس پته نه لګي داسې هغه سترګو کې مې هم داسې هغه اوښکې راځي دا زړه مې هم داسې دردېږي ځکه چې انسان چې کوم دی ډېر عاجزه دی تاسو له ډاډګیرانو در کوم او دا یو به زما څه صدر صاحب او تاسو به زما څه واده کوئ ستاسو چېرته هم پروګرام وي تاسو ما راغواړئ انشاءالله زه به ستاسو سره شانه بشانه ولاړ یم او په دې ماته هیڅ څه دغه نشته که تاسو وایئ چې زموږ سره په دې سټیچر کې یا په دې کرسۍ کې کښېنئ نو انشاءالله زه به ستاسو سره همدغه شان کښېنم او ستاسو محتورونه به ځان پېښ کوم انشاءالله چونکې زموږ مشران ناست دي بیا زموږ برکت صاحب ناست دی هغه به په ډیټیل باندې ستاسو سره خبرې هم کوي باقي زموږ چې د مشرانو له طرفه کومې خبرې هغه به موږ یا ستاسو سره څه هیلپ کولي هغه به هغه شان کوو اوس زه د خپل طرفه چې دا به د ملګرو د طرفه چې هغه به موږ خپل دغه کوو بیا به اوس تاسو خپل یو ملګری یو مشر راولئ هغې له زه 100 روپو دا چیک ورکوم هغه به زما د طرفه فرید راشه او خدای دې ماله دومره وس راکړي چې زه د خولې دا لومړی چې کومه ده دا ستاسو سره نیمه کومه ده نیمه تاسو له درکوم او نیمه ځان له والم څه غلطي رانه شوې په خبرو کې ډېر زیات معذرت کوم ډېر زیات معذرت